قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعین محترم اللہ جل شانہ دے مومن مسلمان لرا پٹول انسانانو کے یو امتیازی حیثیت ورکڑے دے او اللہ جل شانہ دے مسلمان لرا ډیر په قدر سره الله تعالی د لګوري او په نظر رحمت سره الله تعالی د لګوري دا قدر و منزلت او دا الله تعالی نظر رحمت دا زکه ده چې دا مومن مسلمان سړی دی او که ښځه ده دا الله تعالی په دین باندې عمل کولو په وجه باندې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په طریقو باندې خپل ژوند تیرولو په وجه باندې الله تعالی داسې مومن مسلمان ته د خیر او د کرم په نظر سره ګوري او داسې مومنان مسلمانان چې هغه د الله تعالی د دین او د حضور علیه السلام د تعلیماتو مطابق خپل ژوند تیروي داسې انسانان او داسې مسلمانان الله تعالی ته محبوب شي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا حب الله عبدا چې کله الله جل شانه په یو بنده سره محبت ساتي او الله تعالی خپل محبوب جوړ کړي نو دعا جبرائیل علیہ السلام راوړي او الله تعالی ورته فرمایي چې دې بنده سره زه محبت کوم دا بنده زما محبوب دی تم ور سره محبت کوه نو جبرائیل علیہ السلام ور سره محبت وکي او بیا جبرائیل علیہ السلام په اسمانونو کې اعلان وکي چې په دې بنده سره الله تعالی محبت ساتي دا بنده د الله تعالی محبوب دی تاسو ور سره محبت ساتي خپل محبوب یو ګرځوي نو دا د څه د وجې دا د الله تعالی په دین او د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په سنت او طریقو باندې خپل ژوند تیرولو په وجه باندې او د دې په برکت چې کم کس الله تعالی مبغوض وګڼي الله تعالی ته انتهایی ناپسند شي الله تعالی هغه ته په غیظ او غضب باندې وي جبرائیل علیہ السلام راوړي او الله تعالی ورته فرمایي چې دا بنده ما ته ډیر زیات ناپسند دی دا بنده ما ته بالکل خوښ نه دی تم دې نه خوښ کړ جبرائیل علیہ السلام هغه سره چې دی د ناخوښۍ او د ناپسندګۍ اظهار وکړي او بیا دغه شان د جبرائیل علیہ السلام چې دی په اسمانونو باندې اعلان وکړي چې دا بنده الله تعالی ته ډیر زیات ناپسند دی الله تعالی ته دا کس ډیر زیات مبغوض دی تاسو هم ډیر مبغوض وګڼئ هغه اسمانونو والا چې دنه هغه مبغوض وګڼئ او بیا جبرائیل علیہ السلام ځمکې والو ته چې دنو حکم وکړي او فرمایي چې دا کس الله تعالی ته ډیر زیات ناخوښ دی تاسو هم چې دنو دی ناخوښه کوئ دا حدیث مبارک ته ده دا د مومن مسلمان د پاره په دې حدیث پاک کې ډیر زیات لوی سبق ده چې دا الله تعالی دین او د حضور علیہ السلام سنت مطابق جون تیرولو په وجه باندې هغه بندا
هغه مؤمن مسلمان الله تعالی ته هم خوښ شي، جبرائیل علیہ السلام ته هم خوښ شي، ټول اسمانونو والو ته هم خوښ شي او زمکو والو ته هم خوښ شي. تاسو ګورئ چې کوم مؤمن مسلمان د الله تعالی دین او د حضور علیہ السلام سنت مطابق خپل ژوند تیری، د هغه انسان الله تعالی مینه محبت هر مؤمن مسلمان په زړه کې واچي او هر څوک کوي چې دا انسان ما حسراشي مو حسراشي دو خبرې ور سره وکړو دنه سې زده کوو یره د در اتل به موږ لپاره الله تعالی د خیر ذریعہ ګرځي. او کوم مؤمن مسلمان چې د الله تعالی د دین نه لري تختی د حضور علیہ السلام سنت طریقو مطابق خپل ژوند نه تیری، د حضور علیہ السلام د سنت طریقو مطابق خپل معاشره نه جوړای، خپل کور نه جوړای، هغه انسان هغه مؤمن مسلمان الله تعالی د ډیر زیات ناخوښ شي. جبرائیل علیہ السلام ته ناخوښ شي، اسمانونو والا ته ناخوښ شي او بیا زمکو والا ته هم ناخوښ شي. نن زموږ معاشره دغه شانته جوړه ده چې موږ مؤمنان مسلمانان یو بل ته ولې ناخوښ یو. دا غي وجه دا ده چې موږ د الله تعالی دین نه لري شو او د حضور علیہ السلام سنت طریقو نه لري شو، نو الله تعالی ته ناخوښ شو. چې الله تعالی ته ناخوښ شو، جبرائیل علیہ السلام ته ناخوښ شو، چې جبرائیل علیہ السلام ته ناخوښ شو نو دغه شانته اسمانونو والو ته ناخوښ شو او بیا زمکه والو ته ناخوښ شو. نن سبا د هر یو مؤمن مسلمان چې تاسو ګورئ یو بل ته چې دنو داغي اغزرونو کې نفرت وي. الله جل شانه دا فرشتي د نور نه پیدا کړی دي او سراپا خیر ده پکې. اوم دارنګ الله جل شانه دا جنات او شیطانان دا د اور نه پیدا کړی دي، دې کې سراپا شر ده، شر ده. او دا انسان الله تعالی د خیر او د شر دوړو نه پیدا کړی دی، دا د دوړو مجموعه ده. او قرآن او حدیث او د الله تعالی حکم دا ده د خپل بندگانو ته او مؤمنانو مسلمانانو ته چې تاسو په ځان باندې خیر غالب کړئ، ځان کې خیر ډیر زیات کړئ. او کوم مؤمن مسلمان کې چې خیر څومره ډیر زیات وي، څومره ډیر زیات د الله تعالی دین او د الله تعالی د دیندارۍ او د حضور علیہ السلام څومره ډیر سنت طریقې وي، دومره هغه باندې خیر غالب وي او دومره به الله تعالی هغه خوښ وي. نو د شریعت حکم دا دی چې تاسو ځان باندې خیر غالب کړئ او شر مغلوب کړئ، په خپل ځان کې شر کم کړئ او د خپل شر نه چې د مؤمنان مسلمانان هغه محفوظه کړئ. دا د الله تعالی حکم دی. او داسې انسانان او داسې مؤمنان مسلمانان الله تعالی ته خوښ وي چې کوم په ځان کې خیر غالب کړي، خیر زیات کړي. خیر څه شی دی؟ ټول دین دی. دا الله تعالی ټول دین هغه خیر دی. دا الله تعالی د احکاماتو تابعداري کول، د حضور علیہ السلام سنت طریقو مطابق خپل ژوند تیرول، حرام او حلال کې تمیز کول، د حقوقو لحاظ ساتل، د انسانانو د حقوقو لحاظ ساتل، دا ټول خیر دی. لیکن موږ دې خیر نه لري تختو، چې دې خیر نه لري تختو دا الله تعالی دین نه لري روانو، د حضور علیہ السلام سنت طریقو نه لري روانو، نو موږ کې شر غالب شو، شر موږ کې ډیر زیات شو، هغه شیطانیت موږ کې ډیر زیات شو. کوم مؤمن مسلمان چې د الله تعالی دین سره جوړاوي نو داغه دل دماغ تعلق ملائکه اعلی سره وي، آسمانونو سره تعلق وي، د فرشتو تر راتل هغه مؤمن مسلمان سره کیږي او هغه مؤمن مسلمان په زړه کې فرشتي د خیر او د نیکی او د الله تعالی او د حضور علیہ السلام هغه د احکاماتو تابعداري ترغیب او فرشتي هغه زړه کې اچي القا کوي. او چې کوم مؤمن مسلمان د الله تعالی دین نه لري تختی د حضور علیہ السلام سنت طریقې پرېږدي، شر هغه باندې غالب شي، شیطانان هغه سره چې دنه ځای شي، جنات هغه سره ځای شي او پستۍ طرف ته شي، بر اسمانونو سره داغه ذهن او داغه د زړه تعلق کټ شي، هغه باندې شیطانیت او شر غالب شي. چې کوم ځای کې ګورو نه هغه دل دماغ کې به شر ګرځي، چې کوم انسان وګوري به شر به ذهن کې راشي.
دا داسې دی دا داسې دی دا داسې دی دا سپیره دی دا بدبخته دی نه دا هغه زموږ خپل ذهن کې شر پروت وي زموږ دل و دماغ کې شر پروت وي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وقف على ناس جلوس داسې خلق ناستو صحابه ناستو او حضور علیہ السلام ابو ته درېدل او وی فرمایل الا اخبرکم بخيرکم من شرکم زتاسو لا ستاسو هغه خلق هغه بهترین خلقو متعلق خبر در نکم دا شر کوونکو خلقو نه درته دا خواله خلق جدا کما الا اخبرکم بخيرکم من شرکم چې ستاسو بهترین خلق پاکان خلق تاسو لا د شریر خلقنا او د بدترین خلقنا جدا کوم فسکتو نوراوی فرمای چې خلق چپ شول حضور علیہ السلام درې پیره تاسو فرمایلو الا اخبرکم بخيرکم من شرکم تاسو هغه بهترین خلق پاکان خلق تاسو د شر خلقنا جدا کوم تاسو له نخم درې پیرو فرمایل هغه خلق زکه چپ شو یره موږ حقونه کو اصل حضور علیہ السلام فرمای دا شریده دا شریده دا شریده دا شریده دا ډیره بدنامي وشي نو چوپ وټور بیا یو صحابي فرمایل یو کس فرمایل چې او یا رسول الله تاسو موږ نو کوي چې موږ بهترین خلق کم دی او موږ هغه شر والا خلق کم دی نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو که بهترین خلق او پاک خلق هغه دي من یرجى خیره ويؤمن شره چې داغه خیر امید ساتل شي او داغه د شر نه محفوظ وي بس دا بهترین خلق خیر خیر دی یره دا خسړې دی دنه خود توقع کې دی شي د شر نه هر کس محفوظ دی د جبه نه محفوظ دی د لاس نه محفوظ دی دا السلام علیکم چې موږ وایو کنه سلام دا ډیر زیات دا الله تعالی نوم دی السلام علیکم لیکن دې کې ډیر زیات هغه فلسفه پرته ده السلام دا اللہ تعالی نوم دے لیکن مومن مسلمان بلتے ہوئے السلام علیکم تامان دا اللہ تعالی رحمت و برکت او خیر بھی اور تزمان طرف نہ ہر شر نہ محفوظ ہوئے دایو دیر آگے شان دعا ورکول دی جو زمان طرف نہ ہر شر نہ محفوظ ہے زمان جبنا زمان دل دماغ نہ زمان بدنا تو تکبر نہ حسد نہ چغل خوری نہ تہمت بازی نہ ارسن ته محفوظ ہے او ستا ما باندې مال او ستا جان ما باندې حرام دی دا دومره عظیم شان دعا ده نو چې موږ سلام کو السلام علیکم چې دا معنی زموږ دل او دماغ کې پرته وي چې دا مسلمان د ما دعا ورکړه او د خپل شر نه ما دې محفوظ کړو بیا موږ ورته شر رسولو دا زموږ دل او دماغ کې شر پروت دی دا الله تعالی دین نه لري والده د حضور علیہ السلام سنت و طریقوں نے لرے والے حضور علیہ السلام فرمائے خیرکم من یرجى چې تاسو د بهترین او پاک خلق هغه دي چې داغه خیر امید ساتل شي دا ډېر څه سره دی د خیر کوي و یؤمن شره او داغه د شر چې دنه محفوظ وي او شرکم حضور علیہ السلام فرمائے تاسو د بدترین خلق هغه دي چې من یرجى شره چې داغه نه چې دی خیر امید نشي ساتل او شر یا غفرای من لا یرجى خیره چې داغه خیر امید نشي ساتل لا یؤمن شره داغه د شر نه محفوظ نه یو زمون معاشره داسې جوړه ده موږ په آمنے سامنے یو شانتی او په شیشه بل شانتی آمنے سامنے ستابزو خیر واما طالب زداو کوم دابو کوم رست سوای دنیا جهان بدر ده هغه سوای دا زمون دن شر پروت ہے دا زمون دل و دماغ کے شر پروت ہے دا اللہ تعالی دین او د حضور علیہ السلام سنت طریقے دا نه خی کله چې په اخلاص سره دا الله تعالی دین باندې عمل راشي او د حضور علیہ السلام په سنت طریقو باندې عمل راشي نو بس خیر یا خیر کا تابع راشي ولی فرشتے بس تاسو کې بخیر اچي خیر تاسو که تعالی سوک سخت وایو او ممتوای یاره دې کې به مالا خیری تیرور به مالا سخت وي دې کې به مالا خیری دې زما خلټي کله کله په مخامخ باندې بستا ډېر یو کس صفاتو کیو لیکن پښه بستا بد بلټي خود استاد دې چې ستا په خو کې ګرځي او ستا بد باندې تعالی تنبیه کوي
नन माला तो सब का बद बाने तंबियों की जरूरत ना दे जमा बद लटाई धा जमन दिलो दिमाग के शर होती देस्ता बद न लटाई देस्ता खल लटाई जता लवे जब भाई तो दा कार गलत के दा बद के दा खन दिया पोश दा का जमा खल लटाई न दा जमन दिलो दिमाग के अगर शर प्रोते अब्दुर्रहमान इब्न गनम दुई रिवायत के अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आ फरमाई जो हुजूर अलैहि सल्लम फरमाए काल खियार व इबादल्लाह ताज़ो के बेहतरीन खलक आगदी इजार उ चिकल आगे उकते शियो ज़ुकिर अल्लाह ताला याद शी खलकते सुपर फन कई गुर दा अल्लाह ताला जिक्र राशि दा अल्लाह ताला याद राशि दा अल्लाह ताला दिन रायात शी पल आखिरत रायात शी कब्र रायात शी ता पाकान खलकती दा संग राजी दा अल्लाह ताला दिन माने अमल दा अल्लाह ताला दिन माने अमल और हुजूर अलैहि सलाम को सुन्नत तरीकों माने अमल व शिरार इबादल्लाह अलमशाऊन बिन नमीमा हुजूर अलैहि सलाम फरमाए बदतरीन खलक आगद दा अल्लाह ताला पद इस्मक बांधे अलमशाऊन बिन नमीमा चपस चुगल खोरे पस गर्जियो स्ता महामक्षिन ताला बखी हुई दागा महामक्षिन दागा बद हुई बस जंग झगड़े पैदा कई दा बदतरीन खलक दियो और दगा शांति अलमुफर्रिकून बैन अल-अहिब्बा पस दो दोस्तान गोरियो दो ख्वाबो गोरियो पल की मिना मोहब्बत भी दागई पमेस के तफरीका चाहिए और फिर कबाजी कई और दागई पमेस के दोनों दुश्मनी पैदा कई वही असमी दई बदिशी जो ख्वाब भी हाँ और दगा शांति अलबागून कोशिश कई तब दौड़ कई खर्ची कई सदा पारा अलबराउल अलअनत जे पाक दामन सड़े बांधे तोहमत लगाई पाक दामन सड़े रागिर के ऊपर गुनाह के मुब्तला की बस घर की किया अलबराउल अलअनत या पाक दामन खज़ आगे माने तोहमत लगाई या जे दोनों दास से चाल चलन की कोशिशों की जैसे गुनाह मुसीबत के मुब्तला दा शरार दा बदतरीन खलक दी अल्लाह ताला नज़मा मुहतरमो दा अल्लाह ताला दिन और हुजूर अलैहि सलाम सुन्नत तरीके देमान अमल को दे खबर ज़मानत ते जितने इंसान के खैर राशि और अल्लाह ताला खैर बखैयो जिम्मों के खैर गालिब शी और शर मगलूब शी और हुजूर अलैहि सलाम फरमाई तकुफ़ शर्र का अन्नास दखल शर न जदन खलक महफूज कर दखल शर न जदन खलक महफूज कर और बिया हुजूर अलैहि सलाम फरमाई फ़इन्नहा सदक़तुन दखल शर न खलक महफूजोल दा बखल जान माने सदका कोल दिया दखल जान सर नेकी कोल दिया दखल जब न पूरा हुजूर अलैहि सलाम द मुसलमान तारीफ कई अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही आग स्कूल की किताबों में दा हदीस राजी लेकिन दा हदीस द मोमिन मुसलमान द पारा यो डेर लोई लाह अमल दे द तोल मोमिनान मुसलमान दखल शर न महफूज जो मुसलमान आग दे हुजूर अलैहि सलाम फरमाई मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही जदागत जब न मुसलमानान महफूज शियो दागत लास न जदन मुसलमानान महफूज शियो और जब हुजूर अलैहि सलाम मक्के कड़पा दीस के बोले दलास ना तकलीफ अर्जा के हुनर रसीका दखोला सुनना अर्जा के हो तकलीफ न रसी हर चाल अर्जा के सपेड़ा न शोर बोले जब अर्जा के चली जब ऐसा गीबत मका तो मुसलमान शर ने महफूज कर पलम गुनाह न जदन आवाज आते चुगलखोरी मकावा तोहमत बाजी मकावा हाँ अगला बदर दे मवाया दरूग मवाया हराम मकावा दखल मुसलमान रोर दखल शर न महफूज कर तब अल मुसलमान ने कता बांधे ताकि दा सिफत न भी जो दखल जब न मुसलमान नश बच कोले दखल ला सको न मुसलमान नश बच कोले पल शर न मुसलमान रोर नश बच कोले महफूज न सातले तो जदन कामिल मुसलमान ने ताकि मुसलमानियत कम दे इंतहाई कम दे फिक्र कोल पका ये रमाना बसंग दा मुसलमान रोर महफूज शी हाँ और दे बांधे अल्लाह ताला अजर वर कई जज़ो वाणा मती मुसलमान ला दा से खबरों को में दे उस वज़ीर ज़मन दा माशरा सुमरा आमदा पदे बांधे ज़मन कुरोनो के दा माहौल जोड़ दे जनाना सुमरा चंदन योबल सोजई हाँ दा से खबर में और तो पड़े जो सोजी पर दा बन मुसलमान ला तकलीफ रसूल दी कचरे दा खबर ता हजम का पखेटा के ताला बे अल्लाह ताला अजर दर कई तकुफ शर्र का नास दखल शर न दे चदन खलक महफूज कर
اولاد چې دنه څومره تکلیف راکوي خپل مور او پلار لا بدو خبرو سره سختو خبرو سره هغه خبره هضم کړه تعالی الله تعالی اجر درکړي په کور کې خزه خاوند یو بل څومره تکلیف ورکوي په سختو خبرو سره تاسو خبر ورته کوم چې اوس وځي او وای کنه زړه زړه کې چې دنه بیا هغه رنزوريږي سوچونه کوي دم غټتا ہے داسې هغه جب سره چې دنه تکلیف ورکول دي هغه خبره هضم کړه چې رسول تکلیف ورکوم څه ضرورت ده پدې باندې بتالا تعالی اجر درکړي دا اصل مسلمان دی نه چې جب سره تکلیف ورکې جب سره چې دنه نقصان رسې نو دا به چې دنه کامل مسلمان نه دی او د دې نقصان رسول باندې الله تعالی ډیر زیات وعیدات بیان کړی دي په حدیثو کې ډیر زیات وعیدات دي د حضور علیه السلام نو بنیادی مقصد د خبره دا ده چې موږ د الله تعالی دین طرف ته شو د حضور علیه السلام سنت طریقو طرف ته شو د الله تعالی احکامات په سمجھ کې راوړو چې د الله تعالی د دې حکم څه مقصد ده د حضور علیه السلام د دې سنت طریقې څه مطلب ده څه مقصد ده هغه مقصد او مطلب زموږ ذهن کې کینی چې موږ هغه عمل کوو چې هغه سنت طریقہ او دا هغه مقصد زموږ ذهن کې پروت نو خیر به موږ کې برازي چې خیر موږ باندې غالب شي او موږ باندې شر چې دغه مغلوب شي او خیر چې دغه موږ خورو په خپل معاشره کې په خپل خاندانونو کې او دغه شانته هر مؤمن مسلمان د خپل شر نه چې دغه موږ محفوظ کو بیا وایي چې مسلمان ما چې خیر غالب دی شر خبره زما ذهن کې ناراضي موږ چې څوک راته وایي د شر خبره ما شر د شر باندې ورته کوي دا سي دا شیطانی اثر وي هغه جنات او شیطانان دل پزړه کې اچي هغه تصورات بشر شر شر که خیر ورته ما زه په دې خبرو نه پوهېږم چرته کاری صاحب نه تاسو کوه ما نه په تاسو شي موږ په دې خبرو نه پوهېږو موږ شیطانان یو دا شیطانیت ځان نه څنګه به ختمېږي دا الله تعالی دین طرف تراشو د حضور علیه السلام سنت طریقو طرف تراشو او خپل ځان باندې خیر غالب کوو او دا شر او دا شیطانیت دا د خپل ځان نه وباسو دومره الله تعالی چې موږ ځان ته نږدې کوو